الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پختنه کړی دا چې موږ یو حدیث اوریدلی چې د اوخو میتیازي او د اوخو پي دا تاسو سکي او بدی کې د بیمارو چې کم د شفا ده. نو اول خو به درته زه د حدیث ذکر کوم چې د دې حدیث مقام څه دی او دا په کوم کتاب کې دی. نو دا حدیث چې کوم دی دا امام بخاری رحمت الله علیه صرف په صحیح بخاری کې 14 کارته راوړی دی. نور کتابونه هلا دا حدیث پرې دا اولی چې راوړی دی نو په کتاب الوضو کې راوړی دی 233 نمبر حدیث دی. بیا یې راوړی دی 1501 نمبر حدیث کې. بیا یې راوړی دی 3018 کې. بیا یې راوړی دی 4192 کې. بیا یې راوړی 4193. بیا 4610. بیا 5685. بیا 5686. بیا 5727. بیا 6802. بیا 6803. بیا 6804. بیا 6805 او آخر 6899. یعنی په صحیح بخاری کې دا حدیثو کم کې چې د اوخ د میتیازو د پي اسکلو تذکره راغلی دا امام بخاری رحمت الله علیه 14 کارته راوړي د سند په لحاظ سره د مضبوط او ټوس حدیث ته لکه څنګه چې د انور یو مضبوط سیز دی او ټوله دنیا ته رڼا ورکوي. حدیث څوک ضعیف کول او کمزورې کول نشي. نو دا خو صحیح حدیث دی. دا په سنن ترمذی کې هم دی نورو کتابونو کې دی. ما صرف د بخاری صرف حواله درکړه. حدیث دا دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې قدم اناس من عکل او عرینا فاجتووا المدینه فامرهم النبي صلی الله علیه وسلم بلقاح وان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاق النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. دا حدیث دی. معنی دا ده انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وی چې د عقل یا د اورینا قبیله څخه کسان مدینه ته راغله. دوی اصل کې په یو پلانینګ باندې راغلیو خو دوی رالو ایمان راوړو نو د مدینه چې کومه ابو هوا و دا په دوی باندې موافق رانه نو دا بیماران شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د صدقې سوخانو بار بسریدل غي سره یو چرواهه ور سره. نو پیغمبر علیه السلام د دوی د خېټې او پړسېدلې. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې تاسو ورشئ او دغه اوخانو د بار چې سریږي د هغې چې کم پی دي او میتیازې دي دا اوس کوي. کله چې هغوی داسې وکړل نو به دوی تندرست شو. الله یې هغه بیماري ښه کړه. نو دې ظالمانو بیا هغه چا چې اوخان سره ول هغه صحابي هم قتل کړ. ډېر د بېدردۍ په حالت کې ووژلو. په سترګو کې ورته ګرمې شګې مو واچولې او ډیر په بد حال مړ که او بیا اوخان هم ځان سره وتښتول لاړل. سحر وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر راورسېد. نو صحابه خو ډیر بهادر خلک نو ملګري ورپسې ولیږل چې شابه دغه کسان د نه ونه تښتي راګیرې کوي. نو بس هغوی ګرفتار کړو او تقریبا چې دا د غرمې ټیم ورای وستل. نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړو چې ښی لاس ګس خپته کټ کې رد وبدل او په سترګو کې ولا ګرم سلیانې ووخلي او په ګرم ځمکه باندې به سملولي او دوی به چغې سورې والي چې اوبه راکوي. دوی له به اوبه نه ورکولې. په دې حالت کې به مردار شو مړه شو. دا هغه حدیث دی. په دې حدیث باندې منکرین حدیثو ډېر اعتراضات کوي. هغې کې یو اعتراض دا کوي چې ګوره څنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی د اوښ د میتیازو حکم ورکوي. دویم اعتراض دا کړی دی چې دا چرواهه چې کوم دوی قتل کړی نو په کار دار چې نبی علیہ السلام هم صرف دا کسان قتل کړو هغه ته رحمت للعالمین ویلې کېږي. نو دا څلور سزاګانې ولې به ولې ورکړي چې سترګو کې ولا
سلیان هم ګرمې وخلي دي او په ځمکه په ګرمو شګو یې مچولي دي او اوبه غواړي اوبه هم وله نه دي ورکړي. وای دا خو پکار ده چې دی رحمت للعالمین دی، نو چې د دې صفت سره د په دې عذاب کې د هغوی تخفیف راوستې اسانتیا یې پکړی وي. نو د اول اعتراض جواب خدا دی چې په دې کې د اوښ د میتیازو او د اوښ د پیو د سکلو تذکره راغلی ده. نو کله چې د انسان جان ته خطرې نو بیا خو د قرآن نه ثابت دي کنه چې سړی مردارم خوړلی شي، وینه حرام ده خو تی د خپل جان د بچ کولو دپاره څکلی شي، خنزیر حرام دي لیکن کله چې ستا جان ته خطرې تی خوړلی شي. الله سورة البقره کې نو غالبا 173 نمبر آیت کې چې فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ان الله غفور رحیم. نو دغه وخت کې ګوره دا حرام سیزونه دي، مرداره، وینه، خنزیر وغیره، نظر د غیر الله، او په وخت د ضرورت کې چې کله ستا جان ته خطرې نو د دې تعالی قرآن اجازت درکړی دی. او د اوښ په میتیازو کې خلا د علماو اختلاف دی چې دا حرام دی او که نه دی. او باقی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د علاج په تور باندې هغوی دپاره دا علاج دغه وخت کې تجویز کړی او دا د الله د نبی د حکم مطابق دا کار شوی. په دې باندې چاله د اعتراض ضرورت څه دی چې یو سړی دی په دې باندې اعتراض کې، بس دا صحیح حدیث دی او د الله نبی هغوی دپاره دغه علاج تجویز کړی او د هغې سره دوی بالکل ټیک هم شو. دویم چې دوی کوم اعتراض کوي چې نبی علیہ السلام به دوی صرف وجلی وی نو دا دومره ظلم یې ورسره ولې وکړو، یو خو صرف چرواهه قتل کړی و. نه، دوی صرف چرواهه قتل کړی نه و بلکې د مسلمانانو مال یې لوټ کړی او بیا دوی مرتد شوي مو، او دا کم چرواهه چې و د هغه په سترګو کې ګرم سلیان هم دوی راښکلي وي، په ګرمه شګه باندې هم راښکلي و، هغه ته اوبه غوښتي و دوی له اوبه هم نه یې ورکړي. او قرآن کریم بیا د داسې خلکو قصاص حکم چې کوم دی هغه هم په دغه طریقه ذکر کړی دی که نه چې لاس او خپې هم ترد و بدل کټ کوي او خې ذلیل او رسوا کوي. او بل دا چې وایي چې دا خو رحمت للعالمین دی نو د دې صفت سره د تخفیف او نرمي کړی وي. نو ټیک د نبی علیہ السلام رحمت للعالمین خو د هغې سره هغه قاضي مو د وخت کنه، او کله چې د مجرم جرم د قاضي مخامخ ثابت شي نو بیا هغه له سزا ورکول دا واجبي. قاضي ته بیا دا اختیار نه چې دی به د هغه په عذاب کې تخفیف او اسانتیا کوي. نو دا منکرین حدیث دي، دوی دا اعتراضات وغیره چې کم کوي. الحمدلله زمونږ استاسو دین صحیح کامل دی او دغه بالکل صحیح حدیث دی صحیح بخاری ښه او 14 کرت یې راوړی صرف امام بخاری رحمت الله علی. باقی زمونږ شیخ او شیخ عبدالسلام الرستمی نور الله مرقد هغه کتاب د انکار حدیث سے انکار قرآن تک دا ځان نواخلې په اردو ژبه کې دی. منکرین حدیثو چې کوم اعتراضات دي د دې بهترین جوابات یې کړي دي. دا ما چېرته کوم جواب وکړه دا ما د دغه کتاب نه وکړو، انکار حدیث سے انکار قرآن تک. دا یو تقریبا 40 احادیث دي چې دوی په اعتراضات کې دا صحیح بخاری احادیث دي، هغه بهترین انداز کې جوابات کړي. دا وګورئ. دا فتنه نن سبا ډیره زیاته عام شوې ده د انکار حدیث والا. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.